د مذهبیو مولیانو ټیکهدارانو د هغې په خبرو کې راغلې وه چې دا ګناه دی بغیر د نکاح نه د چا سره میل میلاپ کول د دې وجې نه دې انکار وکړو نو دا د دې د مرګ سبب جوړ شو. مطلب یې دا چې دې له پکار و چې هغه سره یې رضامندي اختیار کړی وی. د عقل نه خالي و. تاسو ځان ته دانشور وایئ، زه وایم تاسو دانشور خو هغه ته وایي چې دانش او علم ورسره وي. تاسو دانشور نه یې، تاسو دانشور یې. ور پېژنئ پلانکې ور دی، ستاسو دانش ور دی، تاسو دانشور یې. ستاسو علم او فهم د سره شته دی نه چې د 18 کالو نه په کم عمرۍ کې نکاح باندې تا پابندي ولګوله، هغه درته بده ښکارېږي او د 19 کالو د سنا یوسف دپاره هغې دپاره ناجایزه میل میلاپ دا تا ته ټیک ښکارېږي. زه درته وایم ته ځان له د خپل عقل علاج چېرته وکړه. پاکستان دا د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د غلامانو وطن دی. دا ته چې کوم تهذیب په ما باندې مسلط کول غواړې، جنین علماء اسلام به درته د سوی سات تللی وي دیوار باندې په میدان کې ولاړ وي او زموږ د زمری د الله رب العالمین څپې نه بل د زمرو نه نه خالي کېږي. دغه یو منظری کافي دی چې دا ټول ګیدړان ورنه روزانه په ګرشل باندې سرونه ږدي، راځي او سوالونه منتونه ورته کوي. هغه اعلان کړی دی د دې اختر نه بعد د تحریک د چلولو او د تحریک دپاره یې وړاندې مرکز دا یې ټاکلی دی